السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده ما د موسم په حواله سره تاسو لږ اپډیټ کوم چې په سوات په خاري علاقو کې تیز باران روان دی، یعنی جپاړي باران نه دی خو تیز باران دی. او د دې نه علاوه په بالایي علاقو کې یعنی کالام او برچ کم علاقې دي او ایزور لیګون ریزورټ دسه مهودن جیل پلوګا او تروړ غبرال د طرفونو ته کم دین واوري روان دي. او د محکمه موسمیات او د ګوګل مطابق تقریبا 78% په بالایي علاقو کې واوري دي او په خاري علاقو کې یعنی منګوره شهر د بحرین مدین په دې علاقو کې چې کم دینو باران روان دي او ډیر تیز باران روان دي او باران د ځمکې آبادی د پرې چې وشي خو چې د خیري نو په دې حواله سره تاسو لږ اپډیټ کوم چې لارې ټولې کولاوي د مهودن لار کولاو شي دا که تاسو مهودن جیل ته نن سبا تلغواړئ نو نن صبر وکړئ چونکې نن 78% واوره خي نو زما دا یره کیږي چې داسې نه وي چې بیا د ګلیشر راشي دا واوره دا دغه چې کوم ته مونږ وایو کنه ګلیشر چې وته وایو دا بیا را نشي په اردو کې وته برپانی ته دا وایي او په پښتو کې وته هم زما خیال دی چې دا واورې دغه چې کوم دی دا را نشي نو دا یو یارشته باقی لار کولاو د سبا تاسو هم مهودن ته تللی شئ بل ورځم تللی شئ خدای را روانه هفته چې څومره ده نو دا 100 ورځو کې 50% خی 30% خی او 140% خی چې په دې علاقو کې بواوره کیږي نو دغه تاسو د پاره کا اگر تاسو لایو برابرۍ کتل غواړئ نو مهودن جیت تللی شئ. د دې نه علاوه په ملم جبه کې هم د واورې امکان دی خدا واورې چې کم دن دا ډېرې ورځې نه پاتې کیږي دا لږې ورځې او بیا لکه مطلب دا دی سمدستي دغه شي لکه خلک ته واورې چې څنګه ور ولګي چې بیا ویلی شي بیا پکې سنې نو دا ارزي واورې خو نه واورې نو بهر ال ک تاسو راځي ریل جوړوي ټیک ټاک لا یا څه بل څه چل کوي نو تاسو د پاره مقرره چیرې او دا په پاکستان کې مهودن جیل نن سبا دا یو واحد ځای دی چې په دې کې تاسو لکه باقاعده تور پر التتلی شي او دغه واورې ورېدم کته شي او مخکې چې کوم واره پرته پاغي کې هم خې انجای کولای شي لاري کولاو دي څه مسله نشته. او د دې علاوه د محکمه موسمیات چې کوم اطلاعات یا د ګوګل مطابق تاسو په دې ګوګل کې ورکې کنه کالام ویدر ورکې ملم جبا ویدر ورکې نو هغه تاسو ته وخی د یو هفته شډول به تاسو درکې را روانه هفته چې کم در ټول سلک ډیر بارانونه نشته بیا به دا کیږي بیا به لکه خو لارې بندېدو په الحال سدسي امکانات نه ښکاریږي. ها د مهودن جیل په حواله سره ما تاسو ته وی چې نن سفر مکوي سبا بیا دا چې کوم ویلاګ ریکارډ کوم دا په 30 مارچ باندې دی نو دا خبره تاسو په دې سره نوٹ کړئ بقایا تاسو په 31 مارچ بقایا چې سونه ورځې دی بیا تللی شي څه مسله نشته خو د اپریل پورې په دې علاقو کې د واورې کې د مې پورې دا امکانات دي چې دغه ځکه به واورې کیږي خو دا واورې بیا زر زر ویل کیږي لکه دونه ډېر نه پاتې کیږي څنګه چې پنور ولګي نو بس بیا پکې څه نه او یخنی د خبرابر تاسو کرازي نو لګ تیارې سر راشي بلوز او جاکټ وغیرہ چې تاسو سره صحیح بوټان خدا کوي ځکه چې بیا به تاسو ته مشکلات دي. د دې نه علاوه چونکې د عالمي کشیدګي روانه ده د ایران اسرائیل امریکای جنگ ده نو دا غي اثرات هم په سوات باندې پریوتی دي او ډیر خلک زما سره رابطه کوي چې یاره موږ درځو خودلته کې دا جنگ روان دي د جنگ اثرات چې کم دینو په موږ باندې هم دی ولې چې تیل ګران شوی دی او دا دغه کې شک کوي چې یاره کې د شو حکومت نور هم دا تیل ګران کی او سټم هم غ اعلان کولای شي چې دا تیل نور هم ګران کی ځکه چې عوام خو سن شي کولای او د دې دغه خلاف چې کم دین احتجاجي مظاهره روان دي په امریکا کې ډیر غټ احتجاج وشو تقریبا وای چې 80 لک پورې کسان راوتیو په 31 مختلف ځګونو کې د امریکای په خارونو کې نو الته کې احتجاجونه شوي دي چې د ایران دا جنگ د بس کړی شي او دا لکه په دې کې مالی وسایلم زیان کیږي انساني جانونو پکې هم ځان کیږي نو په کار چې دا جنگ د بس کړی شي نو په دې کې پټرم باندې هم ډېر دباو دی. پاکستان په دې ټایم کې یو اهم رول پلی کوي او هغه دا دی چې سفارتي سطح باندې د ایران او د امریکای چې کوم دغه دی خاص کر سعودي عرب شو ترکی شو په دې کې هغه پیش دي هغه راځي دلته کې هغه دا کوي سفارتي سطح باندې د جنگ د رکاوېدو لپاره اقدامات روان دي. د پاکستان پکې یو ډېر اهم رول دی که پاکستان د خپل رول برقرار ساتل غواړي د دې لپاره ضروري چې اندرونی تور پر باندې د پاکستان سیاسي حالات مستحکمي نو بیا به مطلب دا پاکستان یو خرول پلی کی. د دې نه علاوه دا اطلاعات هم راځي چې امریکا زمینی کارروایی کول غواړي او په
ایران ته زمینی تلو لپاره او خاص کر دغه جزیره چې کومه ده په دغه جزیره باندې د امریکای دا اراده کړې ده چې یاره دغه من قبضه کو نو که ایران دا وساتي محفوظ نو دا به د ایران غټه کامیابي امریکا دا کوشش کوي چې په وزن باندې خپل پوځیان هغه ته ورسي او دغه ځای قبضه کړي او دا یو جزیره ده دغه ابنای هرمز چې کوم دغه علاقه ده په دغه کې دا واقعا ده او د ایران 90% د تیلو دغه چې کوم ده هغه دغه ځینه کیږي نو په دې باندې ایران ته مالی مطلب دا هم نقصان رسی نو بهرل اوس دې ټیم کې چې څه صورتحال روان دی هغه ډېر تشویشناک دی دا ماهرین دا وایي که دا جنگ د روان نو د عالمي جنگ هم اختیار کولی شي نو دې لپاره ضروري دی چې دا جنگ د رکاو شي مله راکې اجازت د بل پروګرام پورې د الله په امان